ستا حج دا حج نه دی چې دا کم کیږي، دا بین الاقوامی بین المللی د مسلمانانو کانفرنس دی. دې کې حکم دا دی چې د ټولې دنیا سربراهان د اسلام به راجمع شي، احرام دې وتړي، تلبیې دې ووایي، هر څه دې وکړي، خو مقصد به صرف غلبه د اسلام، دا عبادت نه دی تش. دا به راجمع شي او دوی به په عرفات باندې یو بل سره تعارف وکړي، یو به وایي چې زه د مصر مشر یم، بل به وایي چې زه د ترکي مشر یم، بل به وایي چې زه د پاکستان یم، بل به وایي چې زه برني چیف یم، بل به وایي چې ما سره دا وته ده. دا ټول تعارف به وشي، بیا به مشعر حرام کې فیصلې کیږي. یو قوم به وایي چې موږ باندې حمله کړې ده، پلانکۍ علاقه یې رانه نیولې ده، بل به وایي چې موږ نه ښځه عافیه صدیقه بوتلې ده. بیا به دا ټول حکام په مشترکه باندې یوه سټریټجي جوړوي. ښه نو څنګه چل کوو؟ یاره حمله پې کوو. یاره جي حملې خو موږ توان نه لرو، امریکې سره طاقت ډېر دی. څومره جازونه دي؟ یاره 1500 جازونه دي. نو یو به پاسي، یو به وایي چې 200 جازونه به زه درکمه، د بل ملک مشر به پاسي چې 2000 جازونه زما شي، بل به پاسي یو به وایي چې 2000 زما شي. څو شو؟ هغوی 500 زیات شو. وایي به د هغوی فوج ډېر دی، یو به پاسي چې دومره فوج زما شه، بل وایي چې دومره به زه درکم. لکه د هغوی بین الاقوامي اقوام متحده فیصله کوي، بیا په افغانستان باندې چړهایي کوي، پلنکی ملک 10,000 فوج ولېږلو، پلنکی 10,000. دا به دا حج دی. خو تا جوړ کړي دي څه دي مسلمانه؟ تا د هغه هډوکی د ملا تیري تا نه ایستی، الله اکبر لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، ډر به بیا راځي. ستا قرآن دا کله ویلي دي چې دا دغسې کوه؟ تش مسلمانه ته کم طرف ته روانې؟ حج کې عبادات هم کوا، خو حج یو بین الاقوامی کانفرنس دی، عمره چې دا ایمرجنسي کانفرنس دی. تا ته نه تش عبادت جوړ کړی، جومات تاڼه یا تا ته نه تش د منځونو ځای جوړ کړی. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، چیغې وایي ټوله ورځ. ملا بل طرف ته روان کړی. اسلام هغه پیسو د موجوده دور کې، اسلام هغه زمری دی چې نه غاښونه لري او نه چې کوم دی پنچ دی. اسلام د خوږو خبرو نامه ده. سبحان الله، دې طرف ته هم خوله چینګه وه، دې طرف ته هم خوله چینګه. ګیره او بریتونه د روب دپاره و، تا ته نه پیشن د اسلام جوړ کړ.